السلام علیکم. پاکستان په 57 اسلامي ملکونو کې واحد اټمي قوت دی او د هغې وزیر دفاع یو داسې شخص دی، یو داسې سړی دی چې دا خبرې واوري نو افسوس به دله درشي چې زمونږ د ادارو معیار دا دی. وزیر دفاع صاحب نن پریس کانفرنس کړی دی د بشرا بیبي او د حلیمه خان په جګړو باندې، او بل طرف ته په پاړه چینار کې د 100 نه سیوا کسان شهیدان شوي دي او د دې نه علاوه په دې 100 ورځو کې په فورسز باندې حملې شوي، په هغې کې هم د 100 نه سیوا کسان په بنو کې، په وزیرستان کې، په بلوچستان کې شهیدان شوي. او دې خبره صرف کوي په سیاست په دې باندې، په هغې خبره نه کوي چې دا څومره نااهلي ده د دفاعي ادارو او د فورسز چې دا کم عام پاکستانیان مري او دې به جوابدeh څوک. خو وزیر دفاع صاحب صرف خبرې کوي د بشرا بیبي او د حلیمه خان په جګړو، په کورونو باندې، د کور په جګړو باندې. نو د دې نه بله غټه افسوس کیدی شي چې د اټمي ملک وزیر دفاع په ملک کې د سکیورټي په مسلو خبره نه کوي، په دې ذاتیاتو باندې راغلی. دا ډېر یو نااهله خلک مسلط شوي. خو د دې نه اندازه وکړه چې لکه زمونږ د ادارو معیار څه دی، کم خلک یې دلته کې راوستی دي او د ملک به څه جوړیږي. الله دې پرې رحم وکړي. دویمه خبر دا چې په 24 تاریخ کم احتجاج اعلان شوی دی، پورامن احتجاج په ټوله دنیا کې کیږي. په لندن کې یو پیرا د عراق جنگ خلاف 2 میلیون خلک راوتی. 2 میلیون خلک مین 100 لکه خلک. نه د لندن پولیس په چا لاټي چارج کړی، نه څوک روکاو کړي کې، نه د هغې ورځو کې د لندن وزیر اعظم ټوني بلیر د بش سره ولاړو او هغه په دغې جنگ کې حمایت کړی او شرکت یې کړی. خو عوام 2 میلیون راوتي او هیچا ورته هیڅ نه ویلي. خو بدقسمتي دلته دا د هغه حقیقي جمهوري ملکونه دي او دا جعلي جمهوري ملک دی، جعلي حکومتونه دي او دوی صرف د ډنډې په جبه پوهیږي، بل وله څه نه ورځي. اوس یو سړی له ته د پورامن احتجاج لاره بنده کړي، نو ابه څه کوي؟ په فریډم آف سپیچ دی په پابندي لګولې چې څوک خبره کوي یا د شپې اغوا کیږي یا ته احتجاج پورامن اجازت نه ورکې، نو بیا معاشره کې شدت پسندي سیوا کیږي او خلک ځوانان ټوپک راوالي، بیا ریاست ته نقصان دی. نو اوس د احتجاج مقصد څه دی؟ احتجاج مقصد په حکومت پریشر اچول دی، لارې دغه کول دي. نو حکومت په خپله ځان په پریشر کې واچو. دا نن اطلاعات راله د حکومت چې نن د شپې نه 8 بجو نه به په ملک کې ټولې موټروې بندې شي، د جهلم او کم پلونه چې دي ابه ټول بند شي، په پینډۍ کې به میټرو بس سروس بند شي، نیټ به 2 ورځو له بند شي، موبایل سروس به په دې کې ملک شي نو بند شي. نو دا ملک چرته روان دی؟ بیرونی دنیا خلک اینی دا بله ورځ د سافټویر اسوسییشن صدر وي چې هغه فایروال لګولی او بیا یې وی پی این بند کړی، نو په یو سافټویر کمپنۍ باندې بهر د هغې مالکانانو 2 میلیون ډالر جرمانه ولګول ځکه چې تاسو په وخت کار نشئ کولی. نو معیشت هم تباه کوي، هر څه تباه کوي، صرف د خپل اقتدار او د ظلم او جبر د نظام برقرار ساتلو دپاره. نو دغه اقدامات روان دي. الله دې پاکستان حفاظت وکړي. خو که دا نااهله ناسي نو ماته خو د پاکستان څه مستقبل نه ښکاري. دریم یو خبر ډیر اهم دی چې دلته په میډیا خو په پابندي و نه ده خولی، خو دا شهباز ګل په خپل ویلاګ کې ویلي چې پرون په 21 تاریخ د ریټایرډ فوجیانو تنظیم چې دی هغوی یو برپور پریس کانفرنس کړی دی او هغې کې هغوی دا ټولې خبرې کړي او دا هم ویلي چې 70% عوام د عمران خان سره دی، د عوام د منډیټو احترام وکړي، دا 26وي ترمیم چې په کم خلک اغوا کړی دی او پاس کړی دی دا ختمول پکار دی او د دوی دا ټول پوینټونه پکې برپور کړي دي. او بیا یې د هغې پریس کانفرنس یو اعلامیه هم جاری کړې ده او بیا ریټایرډ فوجیانو تنظیم خپلو خلکو ته ویلي چې په دې پورامن احتجاج کې برپور شرکت وکړي. نو
دفاعي ادارې په خپل ضد راغستې دي خو د هغې لاندې ټول افسران او خلک خو دغه سوچ لري نو د خدای دپاره د عوامو د منډیټ احترام وکړئ د خپل ضد او انا نه راوځئ څومره اقدامات چې کول په 2 کالو کو هغې کې تاسو ناکامه شوئ تاسو عمران خان جیل کې وساتو چې دی به مات شي دی به سرنډر وکړي هغه ونه کړه عوام مو ترې ختمول پروپیګنډې مو وکړې د هغه په ذات مو ټې واچولې د عدت غونته شرمناک کیس مو جوړ کو مولیان مو کابو کړه هیڅ دې جوړ نه شو نو د دې نه پس هم چې څه اقدامات کوي هغه به صرف د عوامو د ادارو په منځ کې نفرت پیدا کوي او د دې حکومت بنیادونه بالکل ختم دي د دې اظهار نن د حکومت چې کوم نږدې صحافیان دي چې د هغوی به ټول عمر حمایت کو هغوی نن وایي یو صحافي دی عامر الیاس رانه هغه ویلي دي چې دا حکومت چې دی نو دی د فوج جوړ کړی دی اسحاق ډار د هغوی نه و خوښ نو هغه وزیر خزانه نه شو او محسن نقوي وزیر داخله د فوج ډیمانډ نو هغه شو او بیا دا ووایي چې که چېرې دا فیلیري نو دا به د ټولو فیلیري او فیلیور شوی دی لکه حکومت ناکامه دی نو یوازې به دا حکومت نه دا د فوج هم ناکامي ده دا ولې شروع شو دا په دې شروع شو چې د ظلم بستا یو حدي هغې نه پس چې خلک نه په کلاریږي ستا ظلم برداشت کوي او تا ظلم ختم شي ستا سره لاره نه نو ته ظالم چې هغه همیشه په کمزوري ګراوندي او مظلوم چې د هغه سره د الله طاقت او د اخلاقو طاقت نو دغه خلک ټول چې د حکومت هغوی اوس د حکومت د ناکامۍ ملبه ډایرکټ په فوج اچوي او دا زموږ ته ډېر لوی نقصان دی ځکه په عوام کې د ادارې ډېر زیات پذیرایی کمیږي او دا نقصان ریاست ته دی په بنګال کې چې کله زموږ شکست شوی او 93,000 فوجیان قیدیانو دای وجه دا وه چې د کم فوج په شا باندې عوام نه ولاړ هغوی ګټه نشي کولی او دا هر پوهه سړی وي دا اعتزاز احسن وي دا ورته مشاهد حسین سید وي څومره پوهه خلک چې دی د تاریخ نه بلد خلک دی هغوی دا وي چې فوج اله په میدان جنگ کې کامیابانې کوي چې د هغې په شا باندې د هغې عوام ولاړي او دې وخت کې د ټول نه پاپولر پارټي چې ده د عمران خان دا حمایت د عوامو د هغه سره دی او د هغه خلاف ریاستي ادارې چې کم ظلم او جبر کوي نو دا د ادارو او د عوام په منځ کې ډېره فاصله راوستې ده خدای دې نه کړي چې څه داسې سخته راشي موږ د پاکستان سره ولاړ هر سړی د پاکستان باندې خفه کېږي په خپل فوج فخر کوي خو داسې مشکل چې راشي بیا به خلکو ته هغه ظلمونه ودرېږي او بیا به حالات بدلی الله دې پاکستان عوام او پاکستان په خپل حفظ و امان کې وساتي خو سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته